Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture, students. BSN KMU INS Fundamental of Nursing, Unit number 3, Goals of Nursing and Related Concept. ابن یمین سره ولا slides دي. अच्छा په دې کې څه کم objective دي. By the end of presentation learner will be able to basic human needs دا چې کوم د define کوون. World Health Organization دا اداره چې کوم د define کوون. Explain model of conceptual framework for generic BSN program. مطلب د generic BSN د پاره چې کوم conceptual اول نه چې کوم دا یو framework جوړ ده هغه model explain کوون. اور دین علاوه define goal of nursing process. د nursing کوم process د دې goal څه د دا define کوون. چلو نو اول human needs څه شي دي. Needs are something that are necessary for an organism to live a healthy life. مطلب هر هغه ارګانیزم چې هغه د healthy life تیرونه د پاره هغه ضروری ده هغه ته ویل کېږي needs. It is distinguished from wants. مطلب یو need وی یو want وی. وانټ مطلب دا ده لکه ته چې کم د تا هغه شیزونو ضرورت څه هغه سره ته یو مطلب سټایلیش لایف تیرولی شي یو چې کم د سکوندې لایف تیرولی شي. نیډ داسې شی ده څه مطلب دی نه بغیر د ستا لایف سکون دا ممکن نه ده. لکه مثال کے طور پر روټي کپړه مکان اوس دین د تا بغیر چې کم د زندگی ممکن نه ده خو لیکن ته چې کله دا شیزونه ور سره اډ کې څه ماته سہولیات وي چې کوم د خپل کوالټي اف لایف نوره ها بهتر کم دې ته بیا وانټس ویل کېږي. اچھا deficiency causes a clear adverse outcome. کچېرې په دې کې کمی راشي که نیډس کې چیرې کمی راشي نو د دې والا adverse effect څه شی ده هغه بنده به څه کوم د یا ډسفنکشن کېږي یا به څه کوم د مطلب هغې کې به یا څه بیمارۍ راوځي او یا به څه کوم د هغې والا ډیت کېږي. لکه مثال چاته کپړه روټۍ نه میلویږي ظاهره خبره د هغه صحت باندې به اثر پرې وځي که نه نو هغې په وجه باندې یا به بیمارۍ رسي او یا به د هغې والا ډیت کېږي. Types of needs. There are three types of needs دي. یو د objective یا څه کوم د physical needs هغه ورته یایي for example food, shelter, security یعنی روټي کپړه یا او دنه علاوه څه کوم د security دا شیزونه څه کوم د دا اوس objective needs دي یا physical needs هدې ته ویلی شي. یو د subjective needs یا psychological needs لکه self esteem مطلب عزت خپل ځان عزت کون یعنی خپل ځان یعنی نورو ته کوم د ریسپیکټ ور کون خپل باندې یعنی که په خپل باندې ریسپیکټ اخوستن غواړي بل ته ریسپیکټ ور کوي. همدغه شانتي افیکشن نه مراد دا ده چې لو مطلب خپل فیملی خپل فرندز دوی سره چې کم دا مینا کول دوی نه چې کم دا مینا اخوستن اوس دا چې کوم د سبجیکټیو نیډز دي. همدغه شانتي سیلف فولفلمنٹ نیډز فار ایگزامپل سیلف اکچوالایزیشن. سیلف اکچوالایزیشن دی ته چې په خپل ځان کې اکا ټیلنٹ ابیلیټي اغا څه کوم د یوز کرکې مطلب خپل مقصد حاصلون چې ته څه کوم د ویتاوټ اني سپورټ چې کوم د یعنی ته خپل کار څه کوم د کولای شي د بل چا څه کوم د مدد نشي اخیستلی د ته ویل کېږي سیلف اکچوالایزیشن. ماسلوز هیرارکی اف هیومن نیډز. اچھا دا څه کوم د یو امریکن سایکولوژیسټ وو پروفیسر اف سایکولوژي دا څه کوم د پروفیسر وو کولمبیا یونیورسيټي کې د چې کوم د ماسلوز هیرارکی اف نیډز جوړ کړی دا څه کوم د لاندې یو موډل درسي. اچھا په دې کې څه کوم د 5 سټیج ټراینګ دا څه کوم د موډل څرنګه ده دا څه کوم د یو فاست 5 سټیج ټراینګل دا یو ټراینګل څه پغه کې 5 سټیجز دي. څه شو کوون غواړي څه ویل نه غواړي assume that person attempt to satisfy the more basic need before directing behavior towards satisfying upper level needs. مثال کے طور پر ټولو نه بیسیک نیډز چې کم دي کنه هغه ته د څه کوم د هغه په 5 مطلب چې کم 5 سټیجز دی په هغه کې څه کوم د ډیوایډ کړلی دي چې مطلب یو اپر لیول نیډز سټیسفای کیدنې د پاره چې کوم د څه کوم ټولو نه اول بیسیک نیډز پکار دي هغه چې شي دي هغه چې کوم د دا یو 5 سټیج هیرارکی جوړه کړې ده چې ټولو نه اول چې کم بیسیک د ضروری د هغه د فزیولوژیکل په دې کې چې شي راسي بریثینګ مطلب ساه اخوستن مطلب داسې ماحول وي چې پاغه کې چې کم د اکسیجن پرووایډ وي داسې ماحول وي چې هغه کې اکسیجن صفا وي پولوټنټ نه وي. همدغه شانتي فود خوراک او بو دنه علاوه سیکس دا هم څه کوم د لایف د لپاره انتهایی ضروری شیز ده او دنه علاوه خوب شولو هومیوستاسیس نه مراد دا چې د ستا باری کنډیشن او انټرنل ستا د بوډي کنډیشن دا څه کوم د سیمی او همدغه شانتي ایکسکریشن چې کم ایکسکریټری سیستم ده نو دا څه کوم د په فزیولوژیکل کې دا ټول نیډز راځي. دنه علاوه په دویم سټیج کې څه کوم د سیفټي ده یعنی مطلب د خپل بوډي ولا سیفټي
د ستا چې کم امپلویمنټس دي یا ته چې کم د چرته کې کار کوي په هغه هلته کې تا ته سیکیورټي موجود وي. د نه علاوه د ستا سره چې کم ریسورسز دي د هغې سیفټي ضروري ده. مثال تا سره چې کم دا کور د بچي دي د هغوی سیفټي ضروري ده. همدغه شانتې موریلیټي نه مراد دا ده چې ته څه کوم ده په دې کې فرق کولی شي چې څه شیزونه غلط دي، وټ از ګډ وټ از بیډ. همدغه شانتې د خپل فیملی سیکیورټي، خپل هیلث سیکیورټي، خپل جایداد سیکیورټي. نو دا څه کوم دی یعنی سیفټي چې کوم ده په دویم سټیج کې اچولی ده چې د ستا هر یو شیز څه کم د هغې سیفټي کېږي. که چېرې سیفټي نه کېږي نو هغه باندې به چې کوم ده یو انویډر چې کم ده هغه حمله کوي. د نه علاوه یو دریم سټیج کې څه کم ده بیا لو ده، بیلونګینګ ده. مطلب په لایف کې څه کم ده یو بیسیک نیډ چې کوم ده هغه مینه هم ده، پیار ها ده، محبت ها ده، چې مطلب خپل فرینډشپ سره یعنی مثال کې طور پر دو فرینډس په منځ کې څه شي خو مینه یې که نه، خپل فیملی سره منځ کې څه کوم ده څه شي مینه یې. د نه علاوه سیکسوال انټیمیسي مطلب د ستا چې کم د سیکسوال ریلیشنشپ د ستا سیکسوال چې کم ډیزایر ده هغه چې کم د پوره کېږي. نو دا څه کوم ده یو بیسیک نیډ ده. همدغه شانتې اسټیم نه مراد ده د عزت، خپل نورو ته هم عزت ورکون، نورو ته څه کوم د عزت ورکون، نورو نه څه کوم د عزت اخیستن، ریسپیکټ اف ادر، ریسپیکټ بای ادر. همدغه شانتې کانفیډنس مطلب ته چې کوم د کانفیډنټ وي دا چې کوم د ستا یو بیسیک نیډ ده. د نه علاوه اچیومنټ، سیلف اسټیم، عزت کون. اور د نه علاوه اچیومنټ نه مراد ده ته چې کم ده یو شیز څه کم ده مثال حاصلون غواړې چې هغه ته اچیو کولی شي، دا چې کوم د ستا په بیسیک نیډ کې راځي. همدغه شانتې سیلف اکچوالایزیشن ده. سیلف اکچوالایزیشن نه مراد چې مطلب دا چې ته په چا باندې ډیپندنت نه یې، ته څه کوم د هر یو خپل کار څه کوم د انډیپندنټلی کولی شي. په دې کې چې کوم د یو څه شی راځي اکسپټنس اف فیکټ، مطلب تا باندې څه قسم ته حالات راشي نو هغه چې کوم د ته اکسپټ کوې، هسې نه چې هغه وله ته کوم د ته بوج څه کوم د نورو بنی چې دا کار د دې وجې غلط د دې وجې نه وشولو، بلکې هغه چې کم فیکټس ته هغه به ته اکسپټ کوې. دا چې کوم د ستا د لایف دپاره یو بیسیک شیز ده دا به ته اکسپټ کوې. د نه علاوه لیک اف پریجوډایس نه مراد دا ده که نه چې یو ته معمول بغیر د څه پروف، بغیر د څه ریزن چې کوم د ته څه کوم د څوک جج کوي چې دا پلان کې خو داسې ده، ته چې کوم د دقه شیز یعنی بې جا بې ضرورته څه کوم د په چا باندې شکوک و شبهات نه کول، دا شیز ها ضروري ده. د نه علاوه پرابلمس لیک اف پریجوډایسز نه مراد دا ده چې ته څه کوم د په چا باندې بې جا بې ضرورته چې کوم د شکوک و شبهات نه کول، یعنی یو ویتاوت اینی ریزن چې کوم د ته په څوک څه کوم د جج کوامه. د نه علاوه پرابلم سالوینګ مطلب تا کې د پرابلم سالوینګ چې کوم د ایبیلیټي تا باندې څه قسم ته پرابلم راشي هغه ته سولو کولی شي. سپانټینیوټي نه مراد انډیپینډنټلی مطلب ته چې کوم د په چا باندې ډیپینډنټ نه وي، انډیپینډنټلی چې کوم د خپل کار خپل تا ولا چې کم ذمہ داری ده هغه ته پرفارم کولی شي. تا کې د کریټیویټي مطلب ته چې کوم د یو شیز کریټ کولی شي. د نه علاوه مورالیټي پتا کې چې کوم دا ایسي چې مطلب چې څه ښه دي څه بد دي، وټ از ګډ وټ از بیډ، ته چې کوم دا چې کوم د پیژندلی شي. نو دا ټول چې کوم د په سیلف اکچوالایزیشن کې راځي. نو په شارټ الفاظو کې دا چې د سوره دا دلته کې چې کوم د شیزونه ډسکس شولو دا چې کوم دا مطلب یو داسې کو انسان ولا څه کوم د بیسیک نیډ دی، مطلب یو ښه لایف تیرونې دپاره څه کوم د دقه شیزونه که هونه څه کوم دا ضروري ده. Basic human need Maslow hierarchy of need it is based on theory that something will be called basic need. अच्छा Maslow hierarchy دا یی چې مطلب کچېرې those needs are not met cause illness. کچېرې دغه ضرورت چاته ضروری چې کم شیزونه دي دغه نیډز دي کدا چې چاته میلاو نشو دی په وجه باندې بس کېږي illness بکېږي. if those needs are met can prevent illness. او که دغه نیډز چاته میلاو شي نو هغه به څه شي د بیماری نه د illness نه به کوم د بچ شي. او بیا یی چې those needs are an indicator of health or wellness. مطلب دا چې کوم د health یا wellness ولا چې کوم د indicator دی، مطلب دغه نیډ دا ظاهري کچېرې چا ولا health څوک healthy نو دا ظاهري چې د نیډز میلاو دی، او که څوک بیمار دی نو هغه څه کوم د ظاهري چې مطلب دغه نیډز نه دی میلاو. indicator مطلب دا څه کوم د یو شی څه کوم د اجاگر کوي ساين کوي. there is a sense of loss if those needs are not met. مطلب دلته کې چې کوم دا کچېرې دغه نیډز چاته میلاو نشي نو هغه مطلب دا چې دته کوم د سم میلاو شوی نه دي ست نه چې کم د لوس شوی دي. there is a satisfaction if these needs are met. او چاته څه دغه نیډز میلاو شي نو هغه څه شي هغه کوم د مطمئنی سټیسفای یي. اچھا بیا بیسیک هیومن نیډز چې کم دي هغه خو مو خو پاسه چې کوم د اورګانیزم خبره کوله، اوس دلته کې هیومن نیډ اورګانیزم کې یو اورګانیزم چې کوم دغه هیومن ده پاغه کې د هیومن ولا چې کم 10 بیسیک نیډز دی پاغه کې ټولونه اولینې ده کلین انوایرنمنت.
مطلب ته چې په کم انوایرنمنت کې اوسېږي په کم انوایرنمنت کې ته کار کوي هغه انوایرنمنت دستا کلینی اکسیجن ټیکی او دستا ول آب او هوا کلایمیټ انوایرنمنت دغه شیزونه کم دا ټیک وي اډوکیټ سپلای اف واټر مطلب تا ته چې کم اوبو سپلای کیږي هغه څه کوم د کافي وي مطلب ستا ضرورت په څه کوم نه پوره کیدل شي دنه علاوه کپڑا څه کوم د ضروری ده نیوټریشیس فود مطلب د سه خوراک څه هغه نیوټریشیس وي هغه څه کوم د انرژیټیک وي هغه څه کوم ته ته फायदा ورکوي نه کې نقصان د سی فود د نه علاوه شیلټر مطلب چې تا په سر باندې چې کم دا یو څه مکانی مطلب سمپل ورډز کې او د نه علاوه هیلث کیر مطلب ته چې کوم دا تا چې کم هاسپټلز وغیرہ دی الته چې کوم دا ته اکسس کول شي اغه ته کې تا هیلث کیر پروواید کول شي د نه علاوه کمیونیکیشن او 8 نمبر باندې چې کوم دا فیول اینڈ لایټینګ مطلب انرژي څخه کم دا اغا ضروری ده او دین علاوه ستا پکور کې مطلب چې کم د رڼای ته چې د کار کوي هغه نایټ ټایم کې سکم د تا ته چې کوم د دومره رڼا اویلیبل چې ته خپل نیډ پوره کولای شي دین علاوه ایکسس ټو ایجوکیشن مطلب تاسو کوم د ایجوکیشن ته ایکسس وی تاسو سره کوم د نه انصافی نه کیږي ته چې کوم د شرط کې ایجوکیشن کوله غواړي اغل ته چې کوم د تاسو ایکسس ملویدل شي اور نمبر 10 چې کوم د کلچرل اینڈ سپیریچوال انګیجمنٹ مطلب ته چې کوم خپل سپیریچوال دی مطلب خپل مذهبي تور ولا چې کوم تور طریقې دي مثال مسلمز د پاره چې کوم د منځ د روزه د زکات د حج دغه شیزونه چې کوم د ته اوپنلی چې کوم دغه پرفارم کولای شي دي ته ویل کېږي کلچرل اینڈ سپیریچوال انګیجمنٹ نو دا 10 کوم د بیسیک هیومن نیډز دي د نه علاوه ورلد هیلث ارګنایزیشن دا یو ټاپک بیل دا ورلد هیلث ارګنایزیشن مطلب دا چې کوم د مکمل یو داسې اداره ده اداره خو چې کوم د مختلف قسمه ادارې دي دا چې شي ولا ده هیلث ولا ده اور هیلث ولا ده صرف ملکی سطح باندې نه ده بلکې دنیوي سطح باندې دا یو د هیلث ولا اداره ده دا چې کوم د اسټابلیش کله اسټابلیش شوی ده په 7 اپریل 1948 په دغه دوران کې دا چې کوم د اسټابلیش شوی ده اچھا بیا چې اټ از ا سپیشلایزډ نن پولیټیکل دا یو داسې اداره ده سپیشل اداره ده چې دا سیاستی اداره نه ده بلکې هیلث ایجنسی اف یونایټډ نیشن او دی چې کوم دا یو هیلث اداره ده هیلث باره کې مطلب اداره ده او دی چې کوم دا کم هډ کوارټر ده هغه په سویټزرلند کې جنیوا سټی کې ده It is responsible for providing leadership on global matters مطلب دا چې د لپاره ذمہ دار ده چې دا چې پروواید کی لیډرشپ on global health matter مطلب دنیوي سطح باندې چې کم هیلث ولا ادارې دي د هغه ټولو ولا ذمہ دار کوم د اغادا ده every year هر کال چې کوم د 7 اپریل چې کوم دغه چې سلیبریټ کیږي as a world health day دا چې کوم د MCQs point of view سره ضروری ده چې every year 7 اپریل is celebrated as a world health day اچھا دبليو ایچ او والا ویژن چی شي دا اور میشن چی شي دا ویژن اور میشن په دې کې کوم د ویژن د فیوچر سره تعلق ساتي مثال کے طور پر لکه میشن کوم دا کنه دا تا ویژن تر رسي ویژن مطلب فیوچر سره تعلق ساتي اور جبکې میشن کوم دا هغه پریزنٹ کم ایکشن دا پرپزز دي چې هغه ته مخکې مزید ویژن ته ورسي نو دا کوم دا ویژن اور میشن کې فرق ده اچھا ویژن د دبليو ایچ او ولا دا چې اټینمنت بای آل پیپل د هایست لیول اف هیلث مطلب چې په هر چا ته ټولو خلکو ته کوم دا تھرو اوټ د ورلد ټولو خلکو ته چې کوم دا یو هایست لیول اف هیلث ملاو شي دا د دبليو ایچ او ولا ویژن دا اور د دبليو ایچ او ولا میشن چې شه دا to lead strategic collaborative effort among member state and other partner to promote equity in health اچھا د دې میشن دا چې په پورا ورلد کې چې شو وشي اکویټي ان هیلث مطلب دا چې هر چا ته په هیلث کې سکم دا انصاف ملاو شي دا نه چې مطلب یو غریب ته سکم دا بل طریقې سره هیلث کیر ملويږي او یو امیر کس ته بل طریقې سره هیلث کیر ملويږي نو دا چې کوم دا په اکویټي وی په هیلث کې ټو کمبیټ ډیزیز او سوره هر ډیزیز دی هغه منه چې شو کی کنټرول او کی هغه سکم دا ختم کی اینڈ ټو امپروو د کوالټي اف اینڈ لیتن د لایفز اور دی دا کوشش ته میشن دا زمونږ د لایف ولا کم کوالټي د هغه بهتر کو امپروو کو او دینه علاوه چې کم زندگیان دي مطلب هغه چې کوم دا لینتی کو of all peoples of the world ټولي دنیا چې کم سوره خلق دي دا ټولو دنیا خلق ولا چې کوم دا دغه شی زونه پدې کې راوستن د دوی میشن دا چې کله دا ټول شی زونه کوم دا په دوی کې خلکو کې راشي نو دا بچی ته ورسیږي دا به د دې ویژن کوم دا کمپلیټ کې د دې ویژن کوم دا امداو چې ټولو ته هایست لیول اف هیلث کوم دا غاملاو شي اچھا کنسپچوال فریم ورک فار جنریک بی اس ان پروګرام په دې کې چې دی چې مطلب دا
د کې یو د اوس مثال کې طور پر د ایئر 1 سیمستر د فرست سیمستر کې تاسو ولا د سبجیکټ دی فندامنټل اف نرسنګ مایکروبیولوژي اناټومي فزیولوژي بایوکیمستري فور نرسز انګلیش کمپیوټر سکلز. اوس دا چې کوم دا کم سکلز دی کنه د دې ولا چې کم تیوري ولا سوره ارز دی او سکلز ولا مطلب دا غي پریکټیکل لیب سکل لیب کې چې کم کار کوي دا غي ولا سومره ارز دی. اغه چې کوم د تلته کې تاسو ته ایکسپلین کړی دی چې د کریډټ ار نه مراد دا چې په ایوي هفته کې دغه سبجیکټ ته به ته څومره غنټې څخه کم دا ورکای په یوې هفته کې به ته څومره سبجیکټ ته کوم د غنټې ورکای. لکه مثال کے طور پر فندامنټل اف نرسنګ ولا چې کم تیوري ده هغه 2 کریډټ ار ده مطلب پورا هفته کې 2 غنټې د سبجیکټ ته تیوري د پاره به کوم د تورکای کلاس به اخلي. همدغه شانتي ټول او سکل لیب کې به کوم د 2 غنټې فندامنټل اف نرسنګ د پاره به کوم د کلاس آلی. همدغه شانتي کریډټ ار نه مراد کوم د دا نو دغه شانتي بیا کوم د نورو سبجیکټ ولا ها خیالي ده. همدغه شانتي بیا د سیکنډ سیمستر کې کم سبجیکټ دی هغه ولا کریډټ ار سومره دي. همدغه شانتي بیا کوم د تھرد سیمستر کې کم سبجیکټ دي دا غوي کریډټ ار فورث سیمستر کې سبجیکټس اینڈ देयर کریډټ ار. او بیا کوم د سیمستر 5 او 6 سیمستر همدغه شانتي 7 سیمستر دا ټول چې کوم د یو نظر تیر کوي دینه چې کوم د ام سی کیوز می بي سراشي. همدغه شانتي بیا نرسنګ ولا څه ډیفینیشن دی. اچھا نرسنګ از ا ډایګنوزس اینڈ ټریټمنټ اف هیومن ریسپونسز. نرسنګ څه شي دا نرسنګ څه کوم دا یو ډایګنوز کون او بیا څه کوم د ټریټمنټ کون د څه شي ولا هیومن ریسپونسز ټو اکچوال اور پوتنشل هیلث پرابلم مطلب اکچوال هغه پرابلمز دي چې مطلب الریډي یو انسان ته شوی دی مطلب یو بیمار ده. پوتنشل هغه پرابلمز دي چې مطلب هغه کیدنې ولا دي مطلب یو انډیویډوال چې کوم د پر ریسک باندې ده هغه ته یو ډیزیز وشي. نو اکچوال هغه الریډي شوی پوتنشل هغه چې کیدنې ولا دي. نو دا څه کوم د نرسنګ ډیفینیشن دا اکورډینګ ټو ای ان ای او 1980 کې څه کوم دغه ډیفینیشن مطلب ډیفاین شوی ده. همدغه شانتي nursing is the art and science that involve working with individual family communities to promote wellness of body mind and spirit. nursing دا چې شی دا is the art دا یو کلا ده یا ساينس ده دا چې شی په دې کې چې شی انوالو دي ورکینګ وذ انډیویډوال مطلب دا چې دغه ته هیلث کیر پروواید کوي چا ته پروواید کوي انډیویډوال تم پروواید کیږي فیملیز تم پروواید کیږي کمیونټي ته هم پروواید کیږي چې د لپاره ټو پروموټ چې پروموټ کی چې پروموټ کی ویلنس اف باډي مایند اینڈ سپیرټ مطلب د ستا کم باډي مایند سپیرټ د هغه چې کوم د ویلنس ته ورسي. ویلنس نه مراد ده چې مطلب یو هایست لیول اف هیلث چې کوم د ورسي دي ته ویل کیږي نرسنګ. دا یو بل ډیفینیشن ده. اٹ از اسسټینګ د انډیویډوال سیک اور ویل مطلب دا چې کوي اسسټ کوي څوک انډیویډوال هم اسسټ کوي دنه علاوه بیمار هم اسسټ کوي دنه علاوه چې کوم دا یو چې کم ویلتي هیلتي انسان وی هغه اسسټ کوي ان د پرفارمنس اف دوز اکټیویټیز کنټریبیوټینګ ټو هیلث اور اټس ریکوري مطلب چې کچېری څوک بیمارانی هغه اسسټ کوي ته سب خپل ځان سرنګي ریکور کوي ټو پیسفل ډیث ار مثال کے طور پر کڅوک داسې کنډیشن کې وي چې د هغه ممکنه نه وي چانسز د ژوندۍ پاتې کېدنې والا نو هغه به پیسفل ډیث کوم د هغه سرنګ کېږي دی دا اسسټ کوي ډیټ هی ویل پرفارم ان ایډیډ مطلب دا انډیپندنټلی کوم د تاسو کوم د سرنګ پرفارم کولای شي اف هی هډ د نیسسری سټریټن کچری هغه سره ضروری چې کم شیزونه دي یا کوم د هغه کم چاهت ته یا هغه سره کم نالج ته to do this in such a way as to help them independence as rapidly as possible مطلب دا چې خپل کار چې کوم دا یا مطلب دا ته کوم د انډیپندنټلی خپل هیلث چې کوم د سرنګ مینټین ساتل شي کچری ته بیمار هشي نو خپل هیلث چې کوم د دوباره سرنګ ریکور کول شي اټ از کال نرسنګ دا چې کوم د ورجینا هندرسن چې کوم د 1960 کې دا ډیفاین کړی و نرسنګ. د نرسنګ ولا څه کوم د مختلف قسمه ډیفینیشن دي سات کوم د سرنګ ډیفاین کړي چا سرنګ ډیفاین کړي دا ټولو نه ایزی او آسان ډیفینیشن څه کوم د غالي دبليو ایچ او ولا دا دبليو ایچ او څه کوم د نرسنګ ډیفینیشن د څه کوي چې اټ از د نرسنګ از ان هیلث کیر پروفیشن دا یو هیلث کیر پروفیشن د څه کوي ډیټ پروواید کوي کیر چاته پروواید کوي انډیویډوال ته فیملی ته کمیونټي ته څه د لپاره ټو اټین مینټین ریکور چې پوتنشل اور هیلث اکچوال اور پوتنشل هیلث پرابلم ټول نه ایزی ډیفینیشن دبليو ایچ او ولا څه کوم د غاده نرسنګ ولا دا. اچھا بیا دینه بعد د نرسنګ پروسس چې شه دا نرسنګ پروسس از ا سیستمټیک پرابلم سولوینګ اپروچ مطلب دا یو داسې میتھډ دا چې په دې کې دا چې کوي
پرابلم سولو کوي سیستماتیکلی نه مراد دا چې سټپ بای سټپ چې کوم دا مطلب دی کې سټپ بای سټپ چې کوم دا سټپ خوستل کیږي او هغه میتھډ باندې چې کوم دا پرابلم سولو کوي څه د لپاره یوز ټو آئیډینټیفای څه معلومه کی پریونټ بچ کی ټریټ مطلب دی هغه کیور او کی ایکچوال اور پوتنشل هیلث پرابلم اینڈ پروموټ ویلنس باقي کې چې دي فالوینګ سټپس چې کوم د پدې کې موجود دي پدې کې 5 سټپس دي اسپیشلی تاسو چې کله ها هسپټل تلاړ شي په هغه ته کې بس کوم تاسو باندې ټول نه اول ته چې مطلب تاسو ان سی پی جوړ کړئ نرسنګ کیر پلان جوړ کړئ نو هغه کوم د مونږ 25 باندې کو د 5 سټپس پترو باندې کو پدې کې ټول اولینه سټپ اسسمنت د دویم ډایګنوزس دریم پلانینګ څلورم امپلیمنټیشن پنځم ایوالویشن په دې منته یو بیل یونټ د هغه مخ ترازی جست یو ورکوټ یو انټرویو دلته اوورویو چې کوم دا ورکړی دا په اسسمنت کې مونږ چې کو مطلب ډیټا کلیکټ کوو پیشنټ ته یو ته څه مسله ده غینه کوم دا وایي چې ماته دا مطلب دروري زونه ټوخه ده او ماته بده همدغه شانتي څه قسم ته علامات وی تکلیف هغه کوم دا وایي نو په دې کې مونږ اسسمنت کوو ټول ډیټا راپځې کو بیا چې کو انالایز کوو مطلب دا چې د هغه ولا پرابلم څه ده بیا هغه من د کوم د مونږ ډایګنوسس جوړو آیا د کوم د مثال دغه پرابلم کېدل شي د کم ټوخه د مثال د بیماری سره ریلیټ کېدل شي هغه به مخته ان شاء الله ایکسپلین کیږي او د نه علاوه بیا پلانینګ وکړو چې یاره آیا اوس د تکلیف د لپاره څه کم د کم یو شی ضروری ده امپلیمنټیشن کې دا چې مطلب کوم مونږ پلانینګ جوړ کو چې مثال د لپاره سپونج وکړو یا څه کوم د لپاره دغه میډیسن ورکړل شي کم ډاکټر لیکلی نو هغه پدې کې کوم دا بیا امپلیمنٹ کو مطلب وکړو او بیا په ایوالویشن کې کوم دا مونږ دا ګورو آیا د شیفت کلمه ولا شیفت سٹارټ شو هغه دوران کې د پیشنټ څه کنډیشن وو او چې کم کیر مونږ ته کوم دا ورکړلو کم مطلب د منته مونږ پلانینګ وکړو هغه مو امپلیمنٹ کړو هغه په وجه باندې په نرسنګ په د پیشنټ کنډیشن کې کوم د څه فرق راغلو نو دا چې کوم د په ایوالویشن کې کوم د مونږ دا ګورو د نه علاوه ګولز اف نرسنګ پروسس څه ده مطلب چې د کم نرسنګ پروسس د دې ولا مقصد څه ده اټ از ټو آئیډینټیفای کلاینټ هیلث کیر سټیټس په دې کې موږ د هیلث چې کم پیشنټ ده د هغه ولا هیلث کیر ګورو هغه سټیټس ګورو چې هغه هیلث په کم کنډیشن کې ده ایکچوال اور پوتنشل هیلث پرابلم ده هغه ولا ګورو چې الریډي هغه ته کوم ډیزیز شوی دی هغه ته کم ډیزیز کې دنه والا دی د هغه پرابلم باندې نظر اچو بیا هغه لپاره چې شګو پلان جوړو establish plan to meet the identified needs چې دغه کم ضرورت هغه ته ضرورت ملاو شي نیډ ورته ملاو شي and to deliver a specific nursing intervention او بیا هغه لپاره موږ یو specific intervention جوړو to address those needs چې هغه address هغه needs چې کم دغه دې ته ملاو شي an organizational framework for the practice of nursing مطلب دا یو ترتیبوار چې کوم د فریم ورک دا د نرسنګ ولا پریکټس لپاره orderly systematic central to all nursing care مطلب دا یو سټپ بای سټپ چې کوم د کیږي پهله به اسسمنت کوي بیا به ډایګنوزینګ کوي بیا به پلانینګ کوي بیا به امپلیمنټیشن کوي بیا به کوم د ایوالویشن کوي مطلب سټپ بای سټپ به کوم د پدې کې ترځي انکمپاس مطلب کور کون all step taken by the nurse in caring for a patient مطلب یو نرس چې کله پیشنټ ته کیر پروواید کوي نو هغه کوم دغه 15 وړو سټپس نه چې کوم د داتیریږي سو تھینک یو اور دا چې کوم د دې سره لاندې دا ریفرنسز هدي مطلب چرته نه چې کم دا کم سورسز نه دو دغه پاسه سلایډ جوړ کړی دي هغه هم په دې کې منشن کړی دي